په مخ د ځمکه واحد صحابه داسې مقام لري په امت کې چې داسې مقام د بل چا نشتا. علماء فرمای چې کله تابعی کله د دې خبره په حدیثو کې راشي نو دغه راوی به کتلی شي چې دا رښتونکی و او که دروغجن، دا به کتلی شي چې د ده معاملات په دنیا کې د قرآن او د حدیث در لاندې وو که د دې نه بغیر. دی په معاشره کې د دنیا په دې معاشره کې زندگی د اسلام مطابق استعمالېده که غلطه، نو په هر یو راوي باندې علماو بیا کتابونه لیکلي دي. د هر تابعی او تابعی پړتال کېدلی شي، خو صحابه داسې مقام لري، داسې مرتبه لري، داسې شان لري چې کله صحابي ته علما را ورسیږي هلته ژبه ودرېږي، هلته قلم لیکل کول پرېږدي. ولې؟ ځکه چې صحابه ټول عادل دي، صحابه ټول د شان واله دي، صحابه مثال د ستورو دی. نو صحابه باندې بیا علما تابعین تابعین خبر کول بندي کی چې دغه صحابي څنګه دی. نو د هر یو عالم، د هر یو تابعی، د هر یو تابعی په ژبه باندې دا یو خبره ده چې هغه دا لیکي او په ژبه وایي چې عادلون، صحابه ټول عادل دي. ولی په قرآن کې الله فرمای اولئک هم الصادقون، همدغه صحابه رښتونکي دي. ولی قرآن فرمای اولئک هم الفائزون، همدغه صحابه دا کامیاب دي. قرآن فرمای اولئک هم الراشدون، دغه صحابه د هدایت والدي. قرآن فرمای اولئک هم المفلحون، همدغه صحابه کامیاب دي. قرآن فرمای اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، الله فرمای د دې په زړونو باندې ما ازمیخ کړی دی. الله فرمای للتقوى، د دې زړونه د تقوا والا وموندلی شو. قرآن فرمای فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا به فقد اهتدوا. الله فرمای که ایمان راوړي نو زما د صحابو غوندې ایمان راوړه. او بیا الله فرمای چې کچرې اسلام کې داخلېدل غواړي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، زما د صحابو غوندې په ایمان کې داخل شي. نو د صحابه و شان قرآن ذکر کوي، خو افسوس چې دا معاشره دا تینا خبره ده. افسوس زمون د لیډرانو نه د صحابه په شان کې ګستاخي کیږي، بیا یو ورځ دوه ورځې تپوسی بیا تپوس هم نه کیږي دغه لیډر. د صحابه په شان کې داسې ګستاخي ته وشي چې واجب القتل. نبی علیہ السلام فرمای زما د دوو صحابو په شان کې چې چا ګستاخي وکړه. روایاتو کې راځي مفهوم مبارک داسې دی، هغه یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی، یو عمر رضی الله تعالی عنہ دی. نبی علیہ السلام فرمای سر ته قلم کوي.
مونږ د هغې باوجود د هغه خلکو چې د صحابو شان ډېر اوچته نن د هغې سره خلکو کېناستل شروع کړ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو غلام آغا غلام نبی علیہ السلام تا پا شکایاتو کے راضی اے دا اللہ پیغمبر حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی زما مولا دے آغا ماسر زیادتی کی حالانکہ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسر زیادتی نہ دے کرے خو شکایت راوڑا او بیا سوئی چھے دا اللہ پیغمبرہ علیہ السلام زداویناکوما چھے زما مولا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جہنمی دے. نبی علیہ السلام و تفرمائی نا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جنگ بدر کے پا جنگ حدیبیہ کے چے صلح شوی دا پاغی کی شرکت کرے دے دا جہنمی نہ دے دا جنتی دے. نبی علیہ السلام دا صحابہ شان پخپلا صحابہ تخی داغی غلامانو تخی دا صحابہ نقشہ نبی علیہ السلام پخپلا فرمائی اصحابی کن نجوم زما صحابہ پا اسمان دستور پا شانتی دی. لیکن کلچے پا صحابہ باندے داغو لگے دا یاد اس آتا بیاد نبی علیہ السلام صحیح روایات صحیح حدیث انبیاء نپاتی کی گی او نل پا معاشرہ کے دا یو رواج شروع دے چھ معیار حق صحابہ انہیں گنلیش معیار حق صحابہ تا ملو نشی معیار حق چھ صحابہ انہیں گنلیشی یاد اس آتا بیاد دین کامل کے دے نشی. دا نبی علیہ السلام زلپان مبارک سنگ و صحابہ نے تپوسو کا دا نبی علیہ السلام سترگ مبارک سنگ وی دا صحابہ نے بتپوس کے دا نبی علیہ السلام لکان مبارک سنگ دا صحابہ نے بتپوس کے دا نبی علیہ السلام پوز مبارک سنگ دا صحابہ نے بتپوس کے دا نبی علیہ السلام لاسول مبارک سنگو دا نبی علیہ السلام خپی مبارک سنگوی دا نبی علیہ السلام گفتار رفتار سنگو دا نبی علیہ السلام تک سنگو دا نبی علیہ السلام لاست سنگوا ناست سنگوا من سنگوا رجا سنگوا روکو سجدہ سنگوا تپوز با دا صحابی نکے قسم پا طریقو سرا دا صحابو پخپلو کی میانس کی چه صحابه دا یو بل سرمین محبت کی بیگار چی کل بوئی چه یو صحابی داوئی بیا بوئی بل صحابی داوئی وس اویا دوارو کی کم یو پا حق دے مسلمان تا ذہن کی وسوسوا چی اے مسلمان دوارو پا حق دی آغد نبی علیہ السلام پا یو روایت عمل کی بل صحابی پا بل عمل روایت کی او کا صحابہ پا یو خبر کے اختلاف کی یو صحابی یو قول پیش کی بل صحابی بل قول پیش کی نو ہر صحابی مجتہد دے کچرے بالفرض کے یو صحابی یو قول پیش کی دخپل رائنا نو یاد اس آتا کہ صحیح بھی اللہ ڈبل نے کئی ورکی کچھرے کی پخپل اجتہاد کے یو صحابی بالفرض کے خطائی ام اللہ ونے کی ورکی صحابہ تا پا خطائے باندیم نہیں کی دا ولی نبی علیہ السلام تا یو صحابی راضی مفہوم مبارک دا سے دے اے دا اللہ پیغمبر مانا گناہ شوی دا
نبی علیہ السلام و تا فرمائی ویخا سنگساری کئی توبی اویستا بل صحابی والا خیرہ کئی نبی علیہ السلام و تا فرمائی پام کوا دا سے توبہ اویستا کہ اہل حجاز والو باندی دا توبہ تقسیم شی اگا اہل حجاز خلق و ٹھولو تب کافی شی دا سے پس صدق سر توبہ وا تب صحابہ باندے داغ لگے مسلمان تا ماو تا کی سمرا گناہونا پرات دی ماو تا سمرا گناہونا کری چر مونگ پل گناہونا شریعت توڑان دی کری چرت اسلامی قانون تا جج تا قاضی تا ماو تا خپل گناہ وړاندې کړی چې ما داسې ګناه وکړه بیګا په ما باندې رجم ولګوه ماله کوړې راکا مسلمانه ته خو دروغ وې مسلمانه ته قتل وکې بیا په 500 روپۍ دپاره په عدالت کې د جج مخې ته بهر کچارو کې په 500 کس راغواړي او 500 روپۍ ورکوي او د دروغو قسم پې کوي ما او تا دومره ګنده یو او د هغې صفایي الله کړې ده الله دوه ځایه کې فرمایي ولقد عفا الله عنهم او په بل ځای کې بیا فرمایي ولقد عفا عنکم والله بیا فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه زما عزیزانو یاد اوساتو د صحابو په شان کې نن ګستاخی روانې دي ما او تا ته په میډیا باندې نه ښیي هغې زنانه هغه مردارې چې بله ورځ د روژې په میاشت کې ګستاخي وکړه د نبي علیه الصلاة وسلام په شان کې ځان ته د نبوت دعوه وکړه نن ټوله میډیا غلې ده ټول چینلې بندې دي د هغې خنزیرې تپوس نن هېڅوک نشي کولی هغه مشرانو لیډرانو ته ویم چې تا به کرسي پې ګټله نن د هغې د ښځې په باره کې ستا بیان زه نه وینم نن د دې منبر نه د هغې ښځې په باره کې بیان نه راوچتېږي نن د هغې مردارې ښځې په باره کې چرته په جلسو کې د هر یو پارټۍ لیډر چرته بیان نشي کولی ټول غلي دي میډه غلې ده چینلو والا ټول غلي دي دا خبره دومره اوچتول غواړي چې دا دنیا ولړزېږي اگر چې محفوظ د دې ملک نه ورکه شي مرداره خو لیکن دنیا کافرو ته خو چې وښایو چې مسلمان غیرتي دی که څه نشي کولی په میډه باندې د دې پرچار خو کولی شي چې دا لعنتي ښځه ده ټول غلي دي دا قرصی دومره مردار شی دی دا چې چاله میلو شي بیا که د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي وشي بیا خوله بند دی د خولې نه کرتې نه وځي ما او تا د پیغمبر په شان باندې خوراکونه وکړه ما او تا د پیغمبر نوم استعمالولو په ځای باندې قرصو ته ورسېدو ما او تا د پیغمبر د شان په عزت باندې ما او تا په ټوډي ګاډي کې وګرځېدو کله چې زه راشم بیا که د پیغمبر په شان کې څوک ګستاخي کوي بیا مې پروا نشته خو چې کله زه نه یم نو بیا که د نبي علیه السلام په شان کې څوک ګستاخي وکړي بیا مې شپه ورځ هم یو بیانونه ټول غلي دي نن د هغې تپوس چا ونه کړ چې دغه مرداره څه شوه دغه مرداره دلته ده او که بار وتښتېده ټوله میډیا غلې ده ټول خلک غلي دي څوک یې تپوس هم نه کوي مسلمان دومره پرېوت ما او تا د صحابو په نوم ما او تا د نبي علیه السلام په شان په نوم باندې ما او تا صرف او صرف عزت وګټه ما او تا صرف خوراکونه وګټه ما او تا صرف پیسې وګټې ما او تا صرف خلک
لاندې ماتح جوړ کا چې زه به د لیډر یم ته به زما خبره منې که زه یم چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي وشوه ته به م وایې ګستاخي ده که زه چوپ شم ته به م چوپ یې غلی به یې خبرې به نه کوي مسلمان دومره پرېوت مسلمان بې غوره دی مسلمان صرف او صرف دین یوې خبرې ته ویلې صرف او صرف دین مو راغونډ کړه هغه ځای ته مو راوسته چې صرف روژه نیسه او لمونځ کوه نور چې څه کوې کوه تا له کله اجازت دی دین مو په دوو شیونو کې بند کړه بس نور د دین تپوس څوک نه ستا په معاشره کې څه اصول دي ستا په معاشره کې څنګه زندگی ده هغې ته څوک دین نه وایي حالانکه اهم دین حقوق العباد دین هغه د معاشرې اصول دي په هغې د وجې نه به جهنم ته ځې مسلمانه الله مو دې ترې بچ کړي لیکن هغه حقوق څوک نه بیانوي په معاشره کې ظلم کیږي څوک یې حق نه بیانوي په معاشره کې مالدار سړی د غریب سړي سټ ماتوي په دې ټول غلي دغه مقام دغه مرتبه دا صحابه ګټلې وه داسې معاشره وجود ته راله چې یو صحابي په بل صحابي قربانیږي صحابي شهید کیږي وی نه وی زه تږی یم خو زما څه دا خوا کې ګاونډي زما دا بل ورور مسلمان صحابي دته ډېرې ته اوبو ضرورت دی دته یې ورړه چې هغه له یې ورړي هغه شهید شوی چې واپس دله راځي غم شهید شوی د معاشرې خو داسې اصول دي معاشره خو داسې حق لري فاطمه رضی الله عنها ته به زنانه په پارده کې راتللې او نبی علیه السلام به وله درس کو دا خواهش بعضې صحابیاتو ظاهر کړی و چې د الله پیغمبره موږ ته هم یو ورځ راکړه دین راته ښایه نبی علیه السلام یو ځل حاضري اخلي فرمای وی پلانکې شته زما لور آواز ولا پردې نه کیږي اے د الله پیغمبره ستا لور نن سبق ته نه ده راغلی نبی علیه الصلاة والسلام چې درس ختم کړه زنانه لاړې نبی علیه السلام د خپل کور نه د درسګاه نه راووته او د خپلې لور مبارک کور ته ځي صحابه د دې دین دپاره دومره تکلیف تیر کړي ما او تا پې صرف خوراکونه وکړي نبی علیه الصلاة والسلام را روان شي فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها کور ته راغو ګیټ وله ټکوي چې بچی ګیټ کولاو کا فاطمه رضی الله تعالی عنها ګیټ نه کولاوئ بیا ورته فرمایي بچی زه یم نبي علیه السلام ستا بابا جان یم ګیټ کولاو کا فاطمه رضی الله تعالی عنها کور کې دننه جاړي خو ګیټ بیا هم نه کولاوئ بیا ورته فرمایي وی بابا جانا ګیټ نشم کولاولی زما په وجود چې کمې کپړې وې زه نن د درس نه ځکه پاتې شوم ځکه نن سبق ته لا نړم چې نن زما هغه کپړې هغه ټولې شلېدلې دي صرف او صرف هغه عورت زما پټ دی لور نیم وجود زما برخ کاری بابا جانا کپڑے زما ټولې ورستې شوي دي بابا جانا زه ګټ نشم کولاولی دا صحابیات وې زما استاد زنانه وګوره د ولیمې به بیله جوړئ د قیدن به بیله جوړئ د نکریزې به لس شپې دا لسو شپو دپاره به لس جوړې کړي تاله چې دا خاون لس جوړې راوړي دا تا ته پته شته چې په دوکان کې بل مسلمان ته دروغ وایي د هغه ماری ماتوي د هغه نصاب په ژوندون یې وباسي دوکه ورسره کوي پراډ ورته کوي خو لیکن تا ته یې راوړي ته پیغور ورکې چې ستا ترور دومره جوړې واچولې بیله بیله جوړه
او ای خاوند تاله دا ښځه بیا پیغور درکوي ته یې وله په سود راخلې خو دې ښځې لی راوړې په دوکۍ ګټې خو دې ښځې له بې راوړې او زمونږ او ستاسو چې د په جنت کې به د دې ټولو زنانو سردارۍ فاطمه رضی الله تعالی عنها په وجود کپړې نشته نبی علیه الصلاة والسلام خپل صادر مبارک د خپل وجود نه لرې که او د دیوال د پاسې ور واچو ورته ویې بچی دا د ځان نه تاو که خو ما له ګډ کولاو که نبی علیه الصلاة والسلام ته ګیټ کولاو که فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وکته د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي یو لور چې د پلار په مخ کې وجاړي او بیا د غریبۍ د وجې وجاړي د هغه پلار نه تپوس وکړه د هغه پلار نه تپوس وکړه چې د هغه په وړاندې د هغه لور وږې وي د هغه په وړاندې د هغه زوی یا لور بې چپړ وي نبی علیه السلام ورته فرمایي بچی مه خفه کېږه وایي بابا جانه زه اوس هم شکر وباسم جنماز یې راواخیست او په جنماز باندې ودرېده او 2 رکعاته نفل یې وکړه نبی علیه السلام ورته فرمایي وایي بچی که ستا خوښه وي زه به الله ته سوال وکړم دا ته چې جانماز اوچت کې دا ځای کې به ټوله سونه پرته وي فاطمه رضی الله تعالی عنها جاړي ورته عرض کې ای بابا جانا زه د دې غریبۍ د وجې نه جاړم زه صرف په دې جاړم چې مال الله اوس هم دومره نعمتونه راکړي زه وایم چې یا الله دغه نعمتونه چې ماله دې راکړي دي یا الله زه په دې شکر وباسم ما نه ناراضه نه شي موته زنانه موته مو خو دومره خوراکو کو شکر نه وباسو موته ته الله رب العزت هر قسم نعمتونه راکړي موته شکر نه وباسو او دغه زنانه بیا موته دې ته مجبوره کي چې موته بیا قتل هم کو د پیسو دپاره د یو لیز ځمکې دپاره د یو مرلې دپاره د خپل ورور نه ډز وباسي د خپل پلار یې وویشت خپل سکر ور یې وویشت دا وجه صرف دا ده چې نن زمونږ په زنانو کې او مونږ سړو کې دین کمی دی دغه دین چې پوره زده کې صحابیاتو تاریخ ته به زنانه ځي پوره دین زده کې مونږ او تاسو سړي به د صحابو نقش قدم ته ځو چې صحابو کم رنګې زندگی تیره کړي نو اله به ما او تا کامیابیږو ما او تا دین د مرضی دین ګرځولی ما او تا دین نن په لیډر پورې خاص کړی دی ما او تا دین نن د خپل طبیعت د خپل خواهش د خپل عرضو ګرځولی دی او بیا تمنا د څه شي کوو د جنت او فاطمه رضی الله تعالی عنها ما او تا خو هم جهیز کوو ما او تا هم لور چې کله ودي کې څه سوله کوو په دې نیت یې نه کوي چې زما لور څه دا سامان لاړ شي چې زما د لور عزت پرده کې شي دا یو څو لوښي مې وله واخیست چې چاته محتاجه نه وي جهیز په دې نیت نه کوي جهیز په دې نیت کوي چې پلانکي والا د 1,00,000 روپو سامان کړی زه به وله د 15,00,000 کوم ضد کوي فاطمه رضی الله تعالی عنها وګوره د هغې څنګه زندګي ده فاطمه رضی الله تعالی عنها د غنمو په میچنو په وړولو باندې لاسونه مبارک پولی شوه په لاسونو باندې دانې دننه په خپېړو کې راوختې دومره غریبي یو ځل ورته علي رضی الله تعالی عنه فرمایي ای فاطمه ای بیبي
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بابا جان ته دی لاړه شه او ورته ووایه چې قیدیان راغلي دي غلامان په جنگ کې حاصل شوي مونږ نبی علیہ السلام ورپسې ورغی د شپې ټیم کې علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فاطمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ په کټ کې ناست نبی علیہ السلام چې ولې دواړه ولا پاسېده نبی علیہ السلام ته فرمایي مه پاسېږئ کښېنئ او ورته فرمایي چې ای بچی تا د غلام مطالبه مانه کړې وه چې ستا په لاسونو کې پولی راوختې ستا لاسونه خوږ شو ستا د لاسونو نه وینې وځي میچن هغه غنم ته نشي وړولی تا له ډېر تکلیف دی خو بچی د غلام په بدل کې د یو بهترین عمل ونه ښایم هغې ورته عرض کوي بابا جانه ضرور وښایه وایي ښه چې کله وده کېږئ نو د خوب نه مخکې 33 کرتې سبحان الله 33 کرتې الحمدلله 34 کرتې الله اکبر وایه بچی دا د هغه غلامانو نه ډېر اجر لري و ډېر فضیلت والا عمل ما او تا په خپلې بیبي ته داسې ووایو زمونږ خو د اتوار په ورځ زمونږ د سړو زمونږ د زنانو د مونځ چوټي نه ای که نه چوټي اوس په دې 14مې صدۍ کې ما ته اوس پته ولګېده چې اوس کیدای شي کتاب خو پې نشته خو کیدای شي څوک یې پې ولیکي چې د اتوار په ورځ به د سحر مونځ چوټي دا زما استاد دین دی خپل خواهش دی او په ودونو کې چې دا زنانه کمې نخرې کوي کمو کپړو باندې سراب کوي کمو سپلو باندې سراب کوي هغه ما او تاسو ته معلوم دی خاوند مجبوره کوي غلا ته خاوند مجبوره کوي دوکه ته خاوند مجبوره کوي سود ته خاوند مجبوره کوي ډاکې ته خاوند مجبوره کوي چې بل مسلمان سا په ژوندونې وباسم خو چې خپلې بیبي ته کپړې ویسم ولې د ولیمې به بیله جوړوي د نکریزې به بیله جوړوي د کویدنې به بیله جوړوي د ډولۍ راوستلو به بیله جوړوي د هر څه دپاره بیلې بیله جوړوي دا وجه صرف دا ده قسم په الله ما او ته د قرآن او د حدیث نه د صحابو نه او د صحابیاتو تاریخ نه لري یو د هغې زندګي چې وګوري انسان وایي چې یا الله چې دا کم لباس کم خوراک دې راکړی یا الله په دې شکر دی زما خو شکر چېرته څوک وباسي خو د حرامو نه ځان بچ کړو به دا یاد وساتئ الله خپل حق معاف کوي خو یاد وساتو ګوره پردی حق الله نه معاف کوي پردی حق په توبې هم نه معاف کېږي